د کوم وخت نه چې دنیا ابتدا شوې ده د هغه وخت نه د حق او د باطل د شیطان او د رحمان مقابله شروع ده. باطل په هر صورت کې دا غواړي چې حق مغلوب شي او حق پټ شي، لیکن حق پټیږي نه، حق مغلوب کیږي نه. شیطان په هر وخت کې دا غواړي چې زه د رحمان بندگان د حق نه واړو او باطل یې راولم او د رحمان نه یې کټ کړم. د بشان په دې مقابله کې یو سخت مقابله حضور محمد مصطفى احمد مجتبى صلی الله تعالی علیه وسلم په زندګۍ کې شوې ده او دې ته ویل کېږي غزوه احزاب او بل نوم متا غزوه خندق هم مليږي. غزوه احزاب یا غزوه خندق دا هغه جنگ دی چې حضور محمد مصطفى احمد مجتبى صلی الله تعالی علیه وسلم بنفس نفیس شرکت کړی دی او ډیر د سخت او د تکلیف جنگ تیر شوی دی. حتی تر دې چې قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. دومره سخت جنگ و چې سترګې کولاو پاتې شوې او د زړونو د خلو لراله د صحابو دومره د تکلیف او د سخت جنگ تیر شوی. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي وزلزلوا زلزالا شدیدا. دو وجړه قولی شو و دو باندې دومره سخت او تکلیف رااله چې الله رب العزت فرمایي وزلزلوا زلزالا شدیدا چې دو ډېر په سخت تکلیف کې وجړه قولی. یقینا چې الله رب العزت فرمایي چې دا ډېر غټ تکلیف و، یقینا چې ډېر لوی تکلیف و. کوم صورت کې چې دا ذکر دی سورۃ الاحزاب نو مليږي او د جنگ دا غزوه احزاب مليږي. احزاب دا د حزب جمع ده او حزب مليږي قبیله گروه پارټي. مختلف پارټیانی، مختلف قبیله، مختلف گروه دا راجمع شوي او دوی یو مشوره وکړه چې دا مسلمان د جرړې نه ختمول غواړي. د دې غزوه احزاب نه مخکې یو دوه جنګونه شوي. یو جنګ شوی و غزوه بدر. دا د اسلام ډېر تاریخي جنګ و او اولنی جنګ و او ډېر یادګار. په دې کې د مسلمانانو تعداد په غزوه بدر کې 313 مجاهدین. الله رب العزت دنیا ته وښوده چې یو طرف ته 1000 کسان او بل طرف ته 313 کسان. سوپر پاور الله فرمایي زه یم، عزتونه زه ورکوم، فتوحات زه ورکوم او په مقابله کې شکست زه ورکوم، ذلت زه ورکوم، عزت زه ورکوم. الله رب العزت دنیا ته وښوده چې کوم کسان ثابت قدم شي او دې د الله رب العزت د توحید د عقیدې سره د حضور محمد مصطفى احمد مجتبى صلی الله تعالی علیه وسلم د سنت طریقو سره جنگيږي والله رب العزت کدا په تعداد کې کم ولي نه، لیکن الله رب العزت دوی له فتح ورکړي او سربلندي او کامیابی به د دوی مقدري چې څوک د الله اطاعت د حضور اطاعت کوي. 313 لا الله رب العزت په 1000 لشکر باندې فتح ورکړ.
د دې نه بعد به یو بل جنګ وشو هغې ته ویل کېږي غزوه احد په دې کې د کافرو تعداد د 1000 نه لاړو 3000 ته ورسېدو 3000 کسان د میدان جنګ او په مسلمانانو باندې ښه کوششونه وکړه تر دې پورې چې د حضور محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم غاښونه مبارک پکې شهیدان شو او مخ مبارک پکې زخمی شو لیکن الله رب العزت په دې میدان کې هم د کافرانو چې کوم عزمونو او د هغو کومې ارادې وي الله رب العزت هغه نیست او نابود کړې او هغه په کار رانغلې نو دا اولنی جنگ غزوه بدر دا د هجرت په 2 کال وشو بیا د هجرت په 3 کال باندې دا کافران بیا په قلاره نه کېناسته او ابو سفیان ته وی چې ستا د قافلې د وجنا کوم چې د شام نه راتله مکې مکرمې ته د هغې د وجنا دا جنگ جوړ شوی لہذا دا غونډه خرچه به تکي او دا جنگ به مونږ کوو د مسلمانانو سره بیا دنیا خرچې وکړې لیکن د مسلمانانو هیڅ نقصان یې ونه کړ په 3 هجرې باندې د غزوه احد واقعه پیښ راغله په 4 هجرې باندې د هجرت په 4 کال دا کافران بیا په قلاره نه کېناستل په مدینه منورې خواوشا څه قبیلې پاتې کېدې د یهودیانو ستاسو په ذهن کې دي چې دا یهودیان او نصارا دا اهلی کتاب دي دوسرا آسمانی کتابونو تورات انجیل دوبه دغه کتابونو متعلق وایا او اکثر پکې علماء په دو کې د بنو نذیر او د بنو وای دا یو دوه قبیلې ته نشوي د یهودیانو دا د مدینه منورې نه لاړه 10 کسانو او اهلی کتاب او علماء درانا مکې مکرمې ته چې کله مکې مکرمې ته رااله نو د قریشو د سردارانو سره ملاقات وکړ او په دې ملاقات کې دوه خبره زیر بحث راوستا چې د دې مسلمانانو د پاور او د طاقت ختمول غواړي مسلمان ورځ په ورځ طاقت ورکیږي او موږ ورو د مقابلې نه شاته کیږو لکه چې قریش مکه سردارانو دغه په ذهن کې یو خبره دا و چې دا يهوديان اهلي کتاب دي دو الله مني رسول مني د دونه د یوې خبرې تصدیق کو او هغه تصدیق د دې خبرې چې تاسو اهل علم یې تاسو په کتابونو پوهیږئ نو موږ ته دا وایي چې دا مسلمانان په حق دي کوم په حق دي تاسو د کتاب د منځه خبره کوي کنه نن دا خبره وکړي چې آیا دا مسلمانان په حق دي کوم دا بوتانو پرستش کوو بوتانو ته سجدي کوو په حق دي د ځمکې او د دنیا د حرس او سیاست دا داسې څه دي چې بده کې به خامخا دروغ وي کته نه وي هم دروغ وي ځکه چې لالچ دی یو دوه په لالچ کې رااله او په دغه لالچ کې دي کافرانو ته دا خبره وکړه چې تاسو په حق یې تاسو په حق یې او دا خو د سره الله نبی نه دی جوړ کړي مونږ په خپل انتظار کوو د نبی آخر الزمان صلی الله تعالی علیه وسلم کدا نبی وي موږ په ایمان نه وړې وي کنه خدا نبی نه دی الله لہذا تاسو پریشان کېږئ ما تاسو په حق او موږ هم ملګری یو دې د قریشو سردارانو تکړه خلکو قابل خلکو کوی نه خبره یاره تاسو دلته راغلی یې خوشحال کسان یې کنه خو الته شاته خو تاسو قومونه دي
ستاسو ماتحت دي، تاسو سرداران یې مشران یې، خو هغه نور عوام به دا خبره ومني که وبه یې نه مني. لہذا تاسو موږ د څه تصدیق راکړي؟ دې یهودیانو شلو کسانو دوه دی به یې داسې وکړو، دغه د الله کور دی، کعبة الله ده، دې کعبې ته به لاړ شو او د دې الله د کور سره به موږ ستاسو سره وعده وعید وکړو. دې ته تیار یې؟ هغوی دا خو ډېره غټه کافر وو، خو د الله د کور عظمت یې بړه کې وو. که ابو جهل چې کله وتو که نه، ابو جهل چې په غزوه بدر کې کله میدان ته وتو، نو د وتو نه مخکې د کعبې غلاف یې ونیو او اواز یې وکړو، دعا یې وغوښته، چغې کړې ای د کعبې ربه په دې دوو جماعتونو کې چې کم جماعت په حق دی هغو له فتحه ورکړې. او میدان جنګ ته ووتو، دونه یقین و، خو د الله کور دی، د الله کور دی، که کافر پکې سوال وکړي هم یې الله نه رد کوي، ځکه چې د سخي دربار دی. الله رب العزت د ابو جهل دعا قبوله کړه، ویل چې ستا دومره ارمان دی د بدر د میدان ته ورځه. چې میدان ته وروتو، الله رب العزت چې کم جماعت په حق و د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم او د صحابو هغو له فتح ورکړه او دنیا ته پیغام ورکو چې ابو جهل کومه دعا کړې وه دعا قبوله ده او په حق باندې محمد مصطفی احمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم دی، لهذا هغو له موږ فتح ورکړه. اعلان یې وکړ. 50 سرداران 50 سرداران دا د قریشو نو سره راکوشو حرم شریف ته دننه او د کعبې د دیوال پسې سینې جوختې کړې. 20 کسان دا يهوديان او 50 کسان د قریشو سرداران او د کعبې د دیوال پسې د سینې جوختې کړې او په دې باندې وعده وکړه چې که هر څه کېږي، که زمونږ سرونه خاورې کېږي، که زمونږ بچي پکې قتلېږي، که زمونږ خاندانونه ختمېږي، خو مونږ به د محمد رسول الله دا هغو نه وي به څه دپاره هغو وایي محمد مونږ به څه وایو صلی الله تعالی علیه وسلم. د دې محمد په مخالفت کې به دا هر څه ختمو، لیکن دا وعده ده چې مسلمان به د دنیا نه ختمو، مسلمان به د دنیا نه ختمو، مسلمان به پکې نور نه وي. وی ټیک ده. قریش ټول راغونډ شو، د جنګ تیاری شروع کړو. دغه 20 کسان لاړه او دوی چې په کم ځای باندې ورته د ځان سره به قبیلې تیارولې او حتی تر دې چې ګوټې ګوټې قبیلې تیارې کړې او علماء مورخین لیکي ځینې وایي چې 12000 او ځینې وایي چې 15000 15,000 کسان تیار شو او دا په مدینه منوره باندې د دوی چړای ده. خلکو د خپل څاروي خرڅ کړه، کورونه جایدادونه هر څه یو ته خرڅ کړه، اسلحه یې تیاره کړه چې مونږ ورځو او مسلمان به ختمو. چې دا مسلمان یو ځل ختم شي نور به ورسره بیا ګورو، بیا به دا کورونو سره هم ګورو، د کاروبارونو سره به هم ګورو او دا کروندې سره به هم ګورو، خو چې اول څه وشي دا مسلمان ختم شي. او دا کسان روان شو. مسلمانانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې چې کوم ملګری موجود، نبی علیه الصلاۃ والسلام اعلان وکړ دغه شان د جنگ حالات دي او قبیلې په مونږ باندې راخیږي. دیو جن او دوی لیکيږي غزوه احزاب، ډېرې قبیلې دا په مونږ باندې را روان دي او پرې دین نه، لہذا د جنگ لپاره راوځي. مشوره او سنت عمل له او حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم امت ته تعلیم ورکړي چې کله به تاسو باندې مشکل حالات راشي نو د دې مشکل حالاتو نه به وزې څنګه دنیاوي اسباب به هم اختیاري او د هغې سره به د الله رب العزت چې کوم مدد او نصرت راځي هغه اعمال به هم اختیاري. د دنیاوي اسبابو نه انکار نشته وره، لیکن یقین به نشته. د دنیاوي اسبابو نه انکار نشته، لیکن یقین به نشته. اسباب به اختیاري، مثلا دوايي د ډاکټر لاړې دوايي کول سنت طریقه ده، لیکن په دې دوايي باندې یقین ساتل کفر دی.
یقین به بدوای نه ساته دا سبب دی فکون کې ذات څوک دی یو دا الله دکان ما کول او کړی دی دا دکان ذریعہ دا او سبب دی دنیاوی دا د معیشت د خکولو د پیسې د راتلو یو ذریعہ ده لیکن د دې دکان نه زه نه پالم بلکې پالی به ما څوک الله गाड़ी चलो माँ दा गाड़ी यो जरिया दा लेकिन दा गाड़ी माल रिज़्क़ न रह गए रिज़्क़ माल रसूख रह गए अल्लाह अकीदा बजाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया दा तालीम वर गए चे द दुनिया खलको बतासु चे हर किस्म मुश्किल हालात राशि तो असबाब पे इख्तियार हुए लेकिन पा असबाब वो यकीन न साथे मशवरा वगैरह सहाबे रावणला टोटल सहाबा च रावण शो द दो तादाद वो 3000 3000 कसान जमा शो او بل طرف ته لشکر دی 15000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره واغست دا کافران کو په باندې راخیږي پریدمنا او زمون تعداد هم دغه په نسبت باندې لګ دی لہذا سوکو صحابو کې او صحابیو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اذا الله رسولا ما د ټول مشورې واورېدې خو زه خپل مشوره درکول غواړم وی وایا تقابل احترام تقابل قدر اگر چې زموږ علاقې نه ملمه لیکن ستا قدر او احترام زموږ سره شته وایا څه مشوره دی دا وی چې زموږ په فارس کې چې کله مقابله او داسې حالات دي چې دشمن په هم باندې ډیری طاقتوري نو موږ خندق کنو یو کند وکنو او کند د چار چاپی رضان نه وکنو په دومره اعتبار سره چې د هغې نه اس ټوپ نشي واله زما رائے دا چې د مدینه منورې نه یو خندق تا چاو چاپیر هو علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا خبره خو دې خدا ٹھیک ده او د دې په ترتیب مونږ نه پویو کته په پویږي نو ته نگرانی وکا ریاض به نگرانی کو درینم ملا خندق کنل شروع سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې پدې کې وا د لسو کسانو جماعت جوړې لس کسان با یو ډله شو یو ګروپ لسو کسانو بل د لسو باندې 15 غزا زګې رسېدو چې دا به تاسو پلانواله 15 غزا د قشان 15 غزا با دا جوړي او درینم مل بدا وګدي او شاته بدی غری لیکن دا الله رب العزت مدد بسرا شامل حالو دا الله رب العزت مدد بسرا شامل حالو پشپ ګورزو کې الله رب العزت د دې صحابونا دا خندق تیار وس نور صحابه کار کوي فکم جماعت کی چیز سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ رب العزت دنیا تا خائی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ہم تنبیح ورکے چی قابل خودے رہے دا خندق پکار ہم ہوئے گے وګوره دا نور چې لګیادي چې تکبر در بګران نشي دا نور لګیادي کار ټیک روان دی او چې کله د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ کم زیو هغه کنو هغه کې وکانه راو بکروا کانی چې وروته نو هغه دومره مضبوط کانی او چې نه ماته ولدو چې کوم اوزار دي هغه اوزارو بیکار کړی خو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ راغی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت کې کېناست نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړ الله رسول زموږ په هغه حصے کې کانی راوته او هغه نه ماتيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل راځه الله برحم کوي او موږ د الله د دین د حفاظت لپاره لګایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف راوړو او د خندق ته بخپل باندې راکوش امت ته تعلیم ورکړي لیډر هغه مشر هغه چې د سختي پټین کې مخکې ورځي کم د سختي کار دی کم د جدوجہد کار دی کم د مشقت کار دی هغه ته د ټول مخکې ورځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاندې تشریف راوړو او ګوداله اوچا تکړه چې کله ګوداله وته راواچولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دعا ویل قرآن آیت دی تمت کلمت ربک صدقا وعدلا علماء مفسرین فرمایي چې دا عدل دا ټکی پکې ونه وي صرف دا وي تمت کلمت ربک صدقا
دومره وي چې کله کوداله راواچوله نو د دینه یو دړه لاړ اوچته شو یو ټوټه دې جدا شو صحابه حیران شو ماشاء الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس کې څومره طاقت دی الله ولا ور کړو تا چې کله دې ټوټه لاړه دې سره یو برېښنا اوچته شو سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دې حدیث راوي دی و یو برېښنا اوچته شو رڼا اوچته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکه شو دوباره بیا اوچت کو او د آیت وي تمت کلمت ربک صدقا وعدلا دا بل ټکی وسره عدلا او بیا راواچولا چې کله کوداله راواچولا نو بل ټوټه دی لاړه او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو رڼا اوچته شو او بدریم ځل باندې چې کله کوداله رو بغولا نو کانه ختم شو لازم سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام برا د خندق غاړي ته راوخته او کې ناستو او وای چې کله کې ناستو زول اخوال را لما وای ما دوی چې الله رسوله ما یو عجيبه متکرنا ولیدا وای ما ته زر وکدا وای ما ته سلمان ته ولیدا رڼا دی ولیدا وای ما دوی چې هغه د الله رسول رڼا می ولیدا وای ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سلمانا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام په دغه ټیم کې راغی په کوم وخت کې چې ما کوداله وهله چې کوداله مې وهله جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راغی او ما ته وې چې مبارک شه په دې یو رڼا کې مالا خوش خبری راکړه چې تا ته د یمن او د کسرا کوم محلات دي دا بستا د مسلمانان ستاده روحاني بچي دا به قبضه کوي دوه په قبضه اچي دا به تاسو ته ملوي او چې کله مې دا دویم رڼا اوچته شوه نو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مالا خوش خبری راکړه چې مبارک شه د رومیانو محلات به تاسو ته ملوي وې سلمانه مبارک شو مسلمانانو ته زیری واره چې کله منافقینو دا واورېدا د خندان شنه شو وې ګوره کنه یارانو ته د ډوډۍ وسره درک نه لګي بیسرو سامان دي د چار چاپیره نه گیر دي دشمن پر راغلی دی د یو بځې باندې سلور 15 چون د دشمن دی او دی وای چې د روم او د فارس محلات په قبضه کوما یاران څه وای او باندې جوړولې او تخلیدا یو صحابي راغی اے دا الله رسوله ډېر تکلیف دې سخت ده دغه غزوه خندق اے دا الله رسوله ډېر تکلیف دې سخت ده دا وګورئ د لوګي د ناس په خېټه پسې کانه تړلې د لمنې اوچا تکړه په خېټه پسې کانه درو دې لپاره چې ملا میټه نشي کمزور نه شمکار وګما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا پملا لاس راخ کو دو او ورته زما صحابي لکه سخت او تکلیف برداشت کا زما خېټه دا وګورا لمن مبارک اوچا تکړه دوه کانی پسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تړلې دومره سخت او تکلیف حالات دي دی وجنه قرآن کې الله تعالی فرمایي وزلزلوا زلزالا شديدا او وجلق ولشو سمجلق ول ډېر په سختۍ سره وجلق ولشو وزاغت الابصار او سترګي کولاو پاتې شوې ډېر سخت دي لاسا وبلغت القلوب الحناجر او د زړونو خپل تر وته دومره سخت او تکلیف